صلی علی رسوله الکریم اما بعد مسلمان وروڼو وختي یو ځای کې ناسو یو ملګري پکې وي اے الله دی امت باندې د عمر رضی الله تعالی عنہ په شان حکمران راولې ایو خانه کعبه مبارک مخې ته یو کس ولاړو ایو بینر باندې لیکلیو اے الله اس امت کو عمر جیسا خلیفہ دے دے خیسته خبره ده جی درنه خبره ده خو سوچ مې سې کو جناب زه خو د عمر رضی الله تعالی په شان حکمران غواړم خو آیا عمر رضی الله تعالی چې په کوم خلکو حکومت کړی هغه شته کو نه زه قابل د دې یم چې د عمر رضی الله تعالی په شان حکمران غواړم او په ما باندې راشي د جریر رضی الله تعالی په شان شته مسلمانان ناسته او غلام اسرا وستو ډیر زبردست ګوړو اسو غلام ته وای دا چې په سو واغستو وای دا مې جی په 3000 باندې واغس ښا لاړ شو شابه مالک راواله شابه يهودي مالک یو هغراله جریر صاحب ته وای دا اس وای د سور په دی وای دا خو جی ګران دی خو ما په 3000 خرڅ کو ولې ترازه به یو چکر واما یو چکر پیو دا خو جی د 500 روپو واسطه یو بل چکر پیو واما بل چکر پیو وای دا خو جی د 2000 روپو واسطه وای بل چکر پیو واما دریم چکر چی پیو وای دا خو جی د 9000 روپو واسطه او وای ته ولې په 3 باندې خرڅه هغه ورته وی جی وای ګیر شوی ما حالات را باندې راغلی دي بیمارو را ګیر کړم مصیبتونه را باندې راغلی دغه یو اسم سرمایو چارانه ناغست اما به څوک پیرنوالی خو د مسلمانانو ډلې ته چې رالم وای درانه په 3000 باندې واغستا د غلام خا دا په 3000 روپو واسطه دا واله 9000 روپے ستا اس خود دی روپو دی یهودي وی ښه پازې کلمه ویله یو ځای کې چې مسلمان باندې مسله رااله صداتیاو د 90 لک روپو زیو او جی مسلې پې راله ګیر شو مسلمانانو ته پته ولګېده چې جناب پلانې مسلمان ګیر شوی او یو پټی ورسره دی یو پراپرټي ورسره ده او خرڅی وی او پیسې مو ورته ایښي دي رنګ ورته وکړو پټی دې خرڅی او وی 40 لک روپۍ راکې او ته یې ډېر زیاتې دی نه خرڅومه بل ورته 45 لک روپۍ وي دا 40 لک روپو والا 45 لک ته رنګ کوي ولې دو د 45 وي ولې دو د 15 لک سیوا وي ما ورته 40 لک ویلي او د تختیدو رو نشتا کم خوا بزي مونږ له به راکوي چرته نه به پیسې راوړي دغه یو پراپرټي د یو پټی دی ورسره مونږ له به راکوي په دغه 40 ولې دو ورته 45 وي لارې نشته د تیښتې مونږ له به راځي نو جی غریب په 43 لک روپۍ باندې آزې خرڅ کو په چا باندې جی په مسلمانانو باندې کم مسلمان اے اللہ اس امت کو عمر جیسا خلیفہ دے دے نبی علیہ السلام معراج په سفر چروانو سسزونه ولیدل صبرت له سلام دې راتلل جبرئیل دا سدي جبرئیل علیہ السلام مترس کې د الله رسوله دا و استاد امت اعمال دي څنګه چې په برزي اقشان فیصلې بلاندې راځي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس رب موتا ته وی اے مسلمانا په مخ د ځمکه چې دا څومره فیصلې کیږي دا صحیح ته حساب کتاب دی اکو سمندرونو کې دننه دی او کو بهر دی دا ګوره ستا د لاسونو کمایي ده دا زما د دې لاسونو کمایي ده دا زما نیکي ده دا زما بدي ده د دې په وجه باندې په دنیا دا حالات راځي نبی علیہ السلام فرمای اعمالکم امالکم ستاسو عملونه ستاسو حکمرانان دي چې څنګه زما اعمل دی هغه شان حساب کتاب وي روژه ما باندې راشي زه لیمبوان 400 کیلو ته ورسوم ما باندې یو ازمایش رالی بیماری الله دې ښه کړي اوس هم روانه ده او ما ته پته ولګېده اوس په ضرورت ماسکونو ته
ماسکونه جی غیب شو، بازار کې شارټیج شو، الماریانې ډکې شوې یو ماسک 100 120 130 روپو ته وخت. ولی جی مسلمان به بکار راځي، مسلمان به ودرېږي او مسلمان به جی ضرورت دی ورته ختم کا ګران کا، د مسلمان ضرورت دی او راضي به ورته، نو زه به ماسکونه سیټ ته کما. او جی وایي د چانس ګاډی نشته، د چانس کور راله چېرته وګوره، چانس څه دی جی خو چې مسلمان ګیر شو دا زما لپاره چانس دی چې مسلمان باندې خبره راله، مسلمان باندې څه مسلې رالې او ما ته ودرېده چې بی دا سیز دی را سره دا زه خرڅومه، نو زه به ویم چې بلکل دا اوس چانس دی ما لپاره. زما باندې به د عمر رضی الله تعالی په شان حکمران راځي چې زما د تلې پته نه لګي، بره وګوره تلې ته وایي، لاندې وګوره تلې ته سیب سیند غلبولی دي، په بره نه ځي. الله اکبر. په ما به د عمر رضی الله تعالی په شان حکمران راځي، زما د ملاوټ د سیز پته نه لګي، زما بازار کې 1 نمبر سیز نه میلاویږي، کو میلاویږي هغه ډیر کم دي. یو بوډۍ وه او په دې کلو باندې دا خرڅېدل سوچه غوړي، نه هغه ابۍ غوړي واخیستل، کله چې کور ته راوړل که نه او چې سر ته لرې کو او لږې ویلې کړل، نو جی دا پاسه سوچه غوړي او لاندې د الوګانو غوړي جی. الله اکبر. په ما باندې به د عمر رضی الله تعالی په شان حکمران راشي. په پټي کې جی ماشومه پرته وي، وړه ماشومه بدکاري ورسره شوي او د هغې نه پس جی د هغې په خوله کې د تماکوانو پاڼې ورکوي او هغه ماشوم جان تیزندي ورته وراچي او مرۍ زخمی په ما باندې به حکمران د عمر سے پشان راشي. ماشوم وجلی کېږي او په خوله کې ورله دننه ګنۍ ورکوي او ګنو کې زوړندی، ما باندې به د عمر د پشان حکمران راشي. بهر کې خبره مې دا کوله مسلمان ورونو، دا ګوته یې نی که نه، دا زه بل ته نیسمه خو څو ګوتې ما ته راځي، دا 4 واړه ګوتې ما ته راځي، 4 واړه ګوتې زما سیټ ته چاپېرې دي. څه ټایم کې به زلزله چې کېدله، لاول به ما ویني خلک دا شی کوي الله خفه دی خلکو نه، او دا یې بازار کې دا سټارټ دي، هلته دا شی دی، هلته هغه شی دی. بھائی زه څه کومه، زه خپل زړه کې سوچ وکم، زه څومره اوبو کېمه، زه خو بل مسلمان یادوم، خو آیا په دننه زما په زړه کې څه دي؟ نو بهر کې خبر اوږدېږي مسلمانانو، اجتماعي ګناهونه دي چې موږ د دې توبه نه ایستي، موږ حالات نه سیټ کېږي. نو بهر کې یو کتاب مې کتو، یو رساله وه لایبررۍ کې، پای کې یو واقع لیکلې وه د مخکیني امتونو، وایي قات راغلی و قاته، او وایي یو سړي بیزه ځان پسې راښکلی، بیزه یو څاروی ځان پسې راښکو، هغه څاروی ورته ګویا شو ای انسانانو الله م هلاک کا، بارانونه نه کېدل، وایي ستاسو په وجه باندې الله رب العزت په مونږ هم عذاب راوستی، ستاسو د وجې نه مونږ هم سوځو په دې عذاب کې. نو بهر کې به چې څنګه زموږ اعمال دي داسې به مونږ باندې حالات راځي. او ګوره خاص کر بیا په مسلمانانو راځي، هر کله کور کې جګړه شي زما د بچي د بل سره، عقلمند هغه پلار دی چې خپل بچی ووایي ته ولې دا غلط کار کې. الله جل شانه دا مسلمانان دا شهزادګان دي، ډېر مینه محبت ورسره کوي، خو شهزاده چې خپل کار پرېښی دی او په غیرو په لار روان دی، نو آیا مالک پې پرېږدي؟ زوري به نه. نو بهر کې څومره مسلمانان یې موږ تاسو په خپل زړونو کې توبه وباسو، هر چا ته پته ده څومره ګناهګار یم، بل ته موږ ګوته نه نیسو، خپل ځان ته وګورو د کومو ګناهونو په سبب چې زه د بل نه نفرت کومه، آیا دا ګناه ما کې شته؟ ما چېرته د ډېرو ګناهونو په وجه د خپل ځان نه نفرت کړی دی. نو بهر کې
څومره مسلمانان دي رب ته موږ تاسو توبه وباسو. صحیح دی انشاءالله. ډېر ملګري د موبایل نمبر وایي، زما موبایل نمبر 0345 60 40 908. صحیح شو. موږ د رب په مخ کې توبه وباسو، الله جل شانو به ټول حالت سیټ کوي. صحیح ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.